أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض چکلو خوزولی شزمکا زلزالها او د دې ځمکې خوځېدل واخرجت الارض روب باسی ځمکا اسقالها خپل بوج وقال الانسان او وی به انسان ما لها دی باندې څه چلو شو یومئذ په دغه ورځ باندې تحدث اخبارها بیانې به ځمکه خپل خبرې بأن ربک دی د پاره چې بشک ستا رب او حالها دزمکی تبی حکم ورکړی وي یومئذ پدا ورځ یصدر الناس را واپس کیږي به خلق اشتاتن ډلی په ډلی لیوروا اعمالهم تاکي اخذ لشي دیت د دی اعمال فمن يعمل پس چچا عملو کو مسقال ذرت ذره برابر خیرا د خیر يرهون دی باغ وګوري ومن يعمل او چچا عمل وکو مسقال ذرت ذره برابر شرا د بدی يرهون دی بم وګوري. د دې سورۃ نوم سورۃ الزلزال دی. د زلزال لفظ چې دیغه اولینی آیت نه چې دی راغسته دی او پاغي باندې د دې صورت نوم اخیده. دا صورت په مدینه منوره کې نازل شوه دی. د اعتبار د دې د نازلې دو 80 نمبر دی. د مخکې یو کم اتیا صورتونه چې دغه نازل شوی و دي کې یو رکوع او اته آیاتونه دي پکې چې دا یو ځل چاویل وای چې د نیم قران ویلي او چې دوه ځله وینو پورا قران ویلي دومره غټ چې دی ثواب دی د دې وړو کې غونډې کی صورت ته اته آیات دي خو اجر ډیر زیات ته او دا صورت چې ده پکار دی چې هر یو مسلمان ک سړی وي ک خزوي چې دا یاد کی او دو مرتبه چې ده روزانه وي نو د تبه د قران پاک ثواب ملاويږي. مستدرک حاکم کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا روایت ته چې یو کس چې د پیغمبر صلوات و سلام په خدمت کې حاضر شو او ورته ویلي چې ما تاسو خیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي چې دتا ذات الرق کې یو صورت دته وایي نو هغه ویلي چې یا د الله رسوله زه خو بډای ما جبه مم ټیک نه ده او حافظه مم کمزوري ده زه دا نشم یادولې. به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ذوات حمیم کې ورته یو صورت یاد کړي هغه ورته ویلي چې هغه نشم یادولې. به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلي چې اذا زلزلت الارض زلزالها دا صورت د تچې یاد کړي هغه چې کله هغه صورت ویلي نو واپس راغو او ورته ویلي چې یا د الله رسوله زب په دې صورت باندې زیادتی نکوم. کله هغه کس واپس لاړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا کس کامیاب دی دا کس کامیاب دی. الله تعالی فرمای اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې خوځلې شي ځمکه کله په کوم وخت کې چې پزمکه باندې زلزلہ راشي او دا زلزلہ راتله واخرجت الارض اثقالها نورا بهر بکی زمکه خپل بوج چې کله ور باندې زلزلہ راشي نو دا خپل بوج
را بهر کی لکه حضرت اسرافیل علیه السلام باغ شپېلې چې دی نو اوخي نو ټول دنیا به تباه شي او دوباره چې اوخي نو به ټول خلک چې دی د خپل قبرونو نه په کم کم ځایونو کې چې دی راوبځي د ځمکه به خپل بوج چې دی دا را بهر کی د مسلم شریف روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو وخت به راځي د ځمکې کې چې کوم شیزونه دي ټول خزانه وغیرہ برا بهر شي سره زر برا بهر شي د سره زر غرونه برا بهر شي چاندي چې دا برا بهر شي پټرول ډیزل سوی ګیس دا وخت کې کوم ځای دا سيزونه دا خو سره وتل کنه نو دا خبره مخکې نشوي ده اوس چې کوم یو کس کمل سره پټرول او ډیزل او دا سيزونه وي اخو بچیان دي نو لکه مطلب دا سيزونه دینه مراد دي چې د شیزونه بروزی قیامت ته نږدې او د محشر په ورځ باندې الله تعالی د مخلوق په مخ کې د سونی او د چاندای چې دا ډیری ولګي قاتل تبا आवाज کی دې د پاره چې دا کس وجلې استاد په کار دی او کنه د سونی غرونه دي دې د پاره خو ما خلق وجلیو غلبوي چې الله دا چاندای د دې په بدله کې زما لاسونه کټ شي ما اغلا کړی و کته رحمی کول والا وای چې الله ما سونی چاندې د بار خلکو سره تعلقات رشتہ دارانو سره مچې جنگ جګړې کړې وي تعلقات می ختم کړو الله تعالی ورته چې اوس اوچت کا ستادي کې سباکار دی وایلا وای به پروردګارام اوس بز پدی باندې سو کما فقال الانسان ما لها او وای به انسان با په حیرت کې شي کنه چې په دې ځمکه باندې څه چلو شو ار یو شی چې په خپل را بهر کوي یوم اذن پدا ورځ باندې تحدث اخبارها ځمکه به بیان خپل خبرونه اے پروردگار دی سړی یا دی خزی دی سړی یا دی خزی په ما باندې دا کار کړو کم ازمکی باندې چې کم سړی یا کم خزی موس کړي وینو هغه ازمکه به گواہی ورکړي چې په ما باندې موس کړو چې په کوم ځای کې قران ویلې وی نو ازمکه به دا گواہی ورکړي چې په ما باندې د ناس او قران وی کوم ځای کې چې درود شریف ویلې وی ذکر کړي وی نو الته چې د ازمکه گواہی ورکړي چې په ما باندې چې دا کار دې کړو او چې په کوم ځایونو کې ګناهونه کړي فحاشې نه کړي زناګانی کړي شراب اسکلی وی جواره نه کړی وي نور داسې څه کارونه غلطي کړی وي نو هغه ځمکه به دا وایي چې یا الله پاکه دې بدبخته په ما باندې چې دغه کارونه کړي دي یومئذ یصدر الناس په هغې ورځ باندې به راواپس کېږي خلک عدالت طرف ته د الله تعالی عدالت ته به راځي دې دپاره چې خپل عمل وګوري اشتاتا لیورو اعمالهم چې دای خپل عمل وګوري چې دای کم کم کارونه کړی څوک به جنت طرف ته ځي څوک به دوزخ طرف ته ځي یو د يهودانو ګروپ وي یو به د عیسایانو ګروپ وي یو به د هندوانو وي یو به د سکانو وي به مزید پدې کې د تقسیم شي څوک به یو ډله به د غلو وي یو ډاکوانو وي د قاتلانو به وي او په مسلمانانو کې به د منځګزارو وي د حجینو به وي روزېدارو به وي نو دا ټول به بیال شکل کې چې دی راواپس کېږي لیوروا اعمالهم چې وګوري د خپل کارونه چې کوم دی کړي رب تعالی ورته فرمایي فمن يعمل مثقال ذره چې کوم یو کس ذره برابرم د خیر کار کړی وي يرهون هغه خپل نیکی وګوري ومن يعمل مثقال ذره او چې چا عمل کړی وي ذره برابرم مثقال ذره ذره برابرم لغونته کې شر يره د شر نو يره دی باغ وګوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل چې یاد وساته یو ګنام چې د سپکاو حقیره مګاڼه د دې متعلق بم الله تعالی تپوس کوي د محشر په ورځ به سړی چې دی وړه وړه ګناه ګوري او غټ نه غټ نیکی چې دی وړه وړه ګناه بم ګوري او وړه وړه نیکی بم ګوري ته چې دی دلته چا سره چې دی لکه چا پورې تا یو خندا وکړه یو دغه دی وکړو او ستا په ذهن کې اړو دا وینه چې یاره دا ما ګناه وکړه یا ما دا څه خبره وکړه خو نه د قیامت په ورځ به تا نه چې دی د هغې باره کې چې دی تپوس کېږي او یا تا چا سره وړه غوندې کې معمولي ښېګڼه وکړه لکه مطلب دا دی چې صنوبر لاړو اول ته یې چاته وویل یاره زمونږ د کاري صاحب دی ډېر ښه سړی دی نو خو هسې ورته وویلي خو لکه مطلب دا دی چې د ده دغه ولیکلی شو خو بېله خبره دی چاته وایي نه